الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه طيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب في من نام عن الصلاة ونسيها. باب دې په بیان د هغه چا کې من نام عن صلاة چې کوم سړی ودې شي د چانه د مانځنه او نسیها یا ير شي. دلته یو مسله ذکر کیږي. دی مسئله تا مسئله د قضا د صلوات وی په اوقاتو منهیو کې چې کوم وختونو کې منځ کول دا منهی دی. آیا په دې منهی اوقاتو کې د منځونو قضا منځونه کول شي کنه شي کول شي کنه شي کولای. نو مناسب دا سی وی چې په دې کې د علماو اختلاف دی. علماو اختلاف دی. ائمه ثلاثه وی چې دنو دا جائز دی. دا کم وختونه چې منهیه دي په دغه وختونو کې کته قضایي ممکن ائمه ثلاثه وی دا جائز دی. احناف چې کم دی په دې کې تفصیل ویا. احناف وی اوقات منهیه دو قسم سره دي. یو اوقات منهیه هغه دي چې مون جائز نه دی مطلقاً. احناف وی اوقات منهی یو هغه دي چې مون جائز نه دی مطلقاً، نه فرض جائز دی نه نفل جائز دی. درې اوقات دي، نه پکې فرض جائز دی نه پکې نفل جائز دی، چې طلوع دی، غروب دی او استوا ده. طلوع، غروب، استوا. او دو وختونه چې دی نو نور دي. نوافل پکې ممنوع دي، قضا پکې جائز ده. یعنی مراد دا بعد العصر بعد الفجر، بعد العصر او بعد الفجر. دی اوقاتو کې نوافل ممنوع دي. که قضا راوړي نو قضا دا جائز ده، دا جائز ده. دویمه مسله، تانه منځونه قضا شوي دي چې منځونه در قضا شو، دا ترتیب او د وقتی او د فوتی په منځونو کې دا به مرتب قضایي راوړي که غیر مرتب راوړي. ائمه ثلاثه وی ترتیب په مابین د وقتی او د قضایي کې دا واجب دی. ترتیب د وقتی او قضایي منځونو کې دا واجب دی. قضایي منځونو کې ترتیب دا واجب دی. وقتی او فوتی منځونو کې به ترتیب کې اول به وقتی وروړي نو هغه نه بعد به قضایي وروړي، دا واجب دی. معنا دارا چې دنو دی وی دا اول چې دنو ائمه ثلاثه وی اول به قضایي وروړي نو هغه نه بعد به چې دنو وقتی وروړي. اول به قضا وروړي نو هغه نه بعد به وقتی منځ کې. امام شافعی رحمه الله اهل ظواهر اغیم دا مسله کو مذهب دی. خود دومره دا چې شوافی اهل ظواهر وی چې ترتیب واجب نه دی. ترتیب بکې خو نور علما وی جمهور چې ترتیب دا واجب دی. او امام شافعی رحمه الله اهل ظواهر وی ترتیب چې جنو دا واجب نه دی. د جمهور علماء په نسبانه ترتیب ساقطیږي په کثرت د فوائد باندې. کدا فوتی منځونه ډیر شو ترتیب ساقط دی. او مصداق د کثرت د فوائد دې کوم اختلاف دی. بعض علماء وی چې کله دا منځونه قلیل منځونه دادی چې سلور منځونه قضا شي وي، کثیر منځونه دادی چې پنځه منځونه قضا شي وي. احناف وی قلیل دادی چې پنځه منځونه قضا شي وي. د پنځونه چې زیات شونه دی کې حکم د چا د کثیر دی، حکم د کثیر دی. درېمه مسله دا ده ته قضایي راوړې په وخت کې ضیقت دی، په وخت کې تنګواله دی، ترتیب ساقطیږي کنه ساقطیږي. اکثر علما وی چې وخت کې ضیقت وی ترتیب ساقط دی. قضایي من مکونو وختي من دا وکا. موالک وی چې دنو دا ساقطیږي نه، ترتیب نه ساقطیږي. موالک وی د نسیان په وخت کې ساقطیږي. وختي منځ کې او قضایي منځ د سره یاد نه دی، ترتیب په دې سره ساقطیږي. دلیل د جمهور علماو چې قائل دی په وجوب د ترتیب باندې هغه دلیل غزوه خندق دی. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نسلور منځونه فوت شیو. اداها النبي صلى الله عليه وسلم بترتیب. نبی علیہ السلام د غزوه خندق سلور منځونه په ترتیب باندې کړی دي. دا د جمهور علماو د پاره دلیل دی چې تبه لګيږي ترتیب بکې. خو یو د منځونو کې به ترتیب کې او چې سړی هم صاحب ترتیب وي، سړی هم
صاحب ترتیب وي. درېیمه مسله هغه دلته حدیث د باب ده چې آیا یو سړی دی هغې نه منځونه چې دی نو دا هیر شو مونږ ته نه هیر شو یاره مانده وخت یې لګیا وو ګپ شپ خبرې کولې مونږ ته نه هیر شو. یو خدا ده چې سړی مونږ قصدن پرېږدي قصدن آیا چې قصدن یې مونږ پرېښودل قصدن یې ترکي نو په دې باندې اوس قضایي د دې مونږ دا واجب ده که نه ده؟ جمهور علما ائمه وایي چې نسیانن مونږ پاتې شي قضایي واجب ده چې قصدن یې پرېږدي قضایي د باندې په طریق اولا سره واجب ده ځکه چې نسیان په اکثر مسائلو کې دا عذر دی او پاتې شو منځونه دا ساقطېږي نه منځونه ستا په ذمه دي دا ساقطېږي نه او په ترک عمدن کې چې قصدن دي منځونه پرېښودي ستا عذر نشته قضایي در باندې په طریق اولا باندې واجب ده په دلالت النص باندې واجب ده ته به قضایي دا راوړې. او اهل ظواهر په دې کې اختلاف دی. علامه ابن تیمیه مسلک دا چې قضایي واجب نه ده په صورت د نسیان کته نه مونږ هیر شو قضایي واجب نه ده ولې ځکه د حدیث کې قید د نسیان راغلی دی او کته من نسی الصلاة او ترکها قید د نسیان راغلی دی که مونږ د عمدن پرېښودل قضایي واجبه نه ده هغه دلیل دا وایي چې هیر شي قضایي راوړه قصدن ولې مونږ پرېږدي ځکه عمدن قصدن چې د مونږ پرېښودل دا دومره عظیم شان جرم دی وکړي لوی جرم دی وکړه چې د دې د سره جبیره نشته دی بس د دې قضیې باندې واجب نه ده ولې ځکه دومره جرم دی وکړه چې د دې جبیره ته نشي پوره کولی د دې جبیره په پوره کېږي نه نو لهذا د دې قضیې ستا په ذمه باندې واجبه نه ده. او جمهور علما وایي نه چې د نسیان په صورت کې قضیې واجب ده مون پرېږدي قصدن عمدن دا خو طریق اولا سره قضیې واجب ده. وبه قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قبل من غزوه خيبر فسار ليله حتى اذا ادركنا الكرامه وقال لبلال اكلنا لنا الليل. پیغمبر علیہ السلام ہی نقفلا کله چې نبی علیہ السلام مبارک واپس شو د چانه د غزوه خیبر نه نبی علیہ السلام واپس فسار ليله الليل شپې مزل حتى اذا ادركنا الكرامه تر دې پورې چې مونږ ونیولو خوب لرا عرسا نبی علیہ السلام کو شو تعریف ویل کېږي نزول کوزیدل د خوب د پاره استراحت د پاره نزول المسافر فی آخر الليل للنوم والاستراحه د تعریف ویل کېږي. وقاله نبی علیہ السلام بلال رضی الله عنه ته اکلا لنا الليل چوکیداری او که حفاظت د مو کننګ شپه نن په چوکیداری حفاظت بکې بلال. قال ابو هريره فغلبت بلالا غالب شو په بلال باندې غلبر عیناه سترګې په غالب شو کې نه د خوب نه سترګې ود شوې. وایا وهو مستند الى راحلته فلم يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وسلم ولا بلال ولا احد من اصحابه حتى اذا غربتهم الشمس فكان رسول الله هغه وخت وی شو ستړي وستومان او مزل کړي چې مر په ولګېدل ګرم شو ناغې نه بعد بیدار شو. وایا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اول مستيقظ ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ففزع عنه پورته شو پیغمبر اسلام د خوب نه فقال یا بلال اے بلالا عتاب چې کوم دی دا محذوب دی یا بلال لما نمتا څنګه وده شو لکه بلالا اے بلال ولې ما خالفتا نو ولې تا مخالفت کو تر دې حد پورې چې موږ نه مون فوت شو وده شلو. بلال عذر پیش کوي د الله پیغمبر بدا کم خوب چې په تاسو غلبه کړ ما مزم ستړی ما تکې مې ولې په ځان پونه شم بس وده شي ما. وایا فقال انا بنفس الذي اخذ بنفسك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي انت وامي فقد رواحلهم شيئا نو زما د مور پلارتانه قربان شي فقدادو نو دی راکاګ رواحلهم هغه سورلی خپل شیئا قليلا سیسا مخ کې دی لاړه یې دنه چک هغه وکړ ارتحال وکړ زما واجد وخان ونیولې هغه راکاګ مخ کې لاړه د سو ولې مخ کې لاړه دی ځین تیار دلته وو یو خود دی وجنه مخ کې لاړه چې دا مرچ دینو دا پورته شي مره پورته شي کراهیت وخلال شي او یو داره دا زی ډیر سپیر دی ګورا ډیر سپیر دی موږ ته غفلت راغی موږ پکې ودشلو د غفلت د وجنا سپیرتوب د وجنا دې پرې خودل د دې ځنه لاړه وې د کدل ته موږ ته غفلت ملاو شوه رسیدلې دی یو دا منحوس دی نو دی وجنا دا دې پرې خودل لګ مخ کې لاړه. وایا ثم توسع النبي صلى الله عليه وسلم وامر بلال فقام له
فقام لهم ادرو بلال دین لهم دې پر الصلاه من لرا من دې ادرو ولا وصلى او من دې وکا نبی علیہ السلام لهم دې پر الصبح لهم بهم لام په معنا د با سره ده الصبح د سبا من نبی علیہ السلام وکا سبا من دې وکا خودلته اذان ونکا اذان ځکه قوم ټول حاضرو دا ټول دا حاضرو مونږ وایو دا اذان چې نه ده شوی دا خلاف د مذهب د جمهور علماو اولاد داره چې دلته حدیث حمل کا په بیان د جواز باندې او بل حدیث کې دلیل په نفي د اذان باندې نشته بل حدیث کې راځي جمع بینهما نو دی وجه اذان اقامت دواړه کړي دلته یوازې د اقامت ذکر راغله معنا دا اقام الصلاه بعد الاذان نور روایتونه معلومیږي چې مونږ دې ادرو د خو اذان نورستا مونږ ذکر دا ادروله لیکن د اذان نورسته ادروله په قضا د صلواتو کې په دې کې اختلاف دی مونږ درنه قضا شو اوس قضایي راوړي چې قضایي راوړي اذان اقامت بکې کنه کې دې د پاره د قضایي منځونو د پاره احناف حنابلة وی دې کې اختلاف دی احناف حنابلة وی چې اذان او اقامت ثابت دي اذان مرته وکا اقامت وکا او دا قول قدیم دی امام شافعی رحمه الله دی امام شافعی قول قدیم هم دا دی او پنیز دا شاگردانو دی امام شافعی رحمه الله باندې هاذا هو الراجح ام دا راجح مسلک دی او قول جدید دی امام شافعی رحمه الله هغه اقامت فقط وکدون الاذان اقامت وکا اذان مکوا دا مذهب د امام مالک رحمه الله دی اے دلته حنابلة او احناف چې دنو یو طرف تري امام شافعی رحمه الله شاگردانو یو قول هغه قدیم دی امام شافعی رحمه الله دا ټول سره یو دی قول جدید امام شافعی رحمه الله دا د صرف اقامت وک اذان مکوا او دغه مذهب د امام مالک رحمه الله هم دی او بل د حدیث نه معلومیږي چې قضا چې دنو د پاره جمع دا سنت ده منقضا شوی ملګری دی ټولونه قضا شوی ټول قضای وروړي په جمع باندې منځ کوي دا سنت دی دا سنت دی دا مذهب د جمهور علما او ائمه اربعه دی مذهب د جمهور علما او ائمه اربعه دی ما سوا د لیس ابن سعد نه لیس ابن سعد چې دا سنت نه دی او جماعت مسنن دي د پاره نشته د دینه ما سوا جمهور علما ائمه اربعه ټول وي چې جمع دي پاره دا سنت دا دلته ولې ونکه ځکه قوم حاضرو نو ځکه دلته اذان ونشو او یاد ده چې دلته نفي نه راغلي معنا در فاقام بلال اقامت ویلي خو اقامت بعد الاذان ویلي وایا کله چې نبی صلی الله علیه وسلم قضای دې مونږ راوړنه اتم الصلاه قال پیغمبر صلی الله علیه وسلم من نسی الصلاه نو چا چې ير ک غافل شو د مانځنه فل یصلیها ودی کی داده کرها چې کله د مون ورته یاد شي د مون ورته یاد شي دغه وخت به د قضایی راوړي من نسی الصلاه نسیان په معنا د نسیان کې نوم هم دی نو دی وجه امام ترمذی ری مولا د نسیان سره خوب جمع کړی دی او نام عنها دلته اکتفا په نسیان باندې شوی د نوم نه ولې کدا خوب دا په مثل د چا د نسیان دی د کډواله کې نو غفلت راغله دی روایت امام مسلم هغه د فل یصلی حين ينتبه کله چې بیدار شي منځو کا امام نووي رحمه الله وی د دینه معلومیږي قضا د فوائدو چې تا په عذر پر خوي د خوب د وجه نه هیر د وجه نه یا بغیر د عذر نوي هغه قضایي براوړي او دلته قید نسیان راغله نسیان نو اشاره دیته ده چې قضایي په نسیان په هیر باندې په معذور باندې واجب ده په غیر معذور باندې طریقې اولا سره واجب ده دا تنبیه په ادنا باندې ذکر کوي په اعلی باندې تنبیه بالادنا ده علی الاعلى چې کله د دې صورت کې قضایي شته چې کله سړی عذر دی چې عذر نشته طریقې اولا سره قضایي به راوړي اذا ذکرها کله چې درته یاد شي حق وخت کې به قضایي راوړي وایا فإن الله قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أقم الصلاة لذكري أقم الصلاة لذكري أقم الصلاة لذكري دلته علامه سیوطی وی دا لذکری لام جر راغله او هغه نه بعد بالف لام تعریف دی او اخر کې لذکری مقصور دی
او بعض رواتو وهم کړی دی هغه وی دلتا دا لام جر وی لذکری په اضافه سره قرات مشهوره باندې دا وی خو لیکن منګ ویو معنا دا دا قیم صلات لذکری وقت ذکرها په وخت د ذکر د مانده کې دا لام اول لذکری چې راغله دا د زرد پاره دی دویم دا لام تعریف دی دا عوض د مضاف الیه نه راغله دی نو قال یونس وی وقال ابن شهاب يقرأها د آیات به لوستل کذالک امدارنګا بغیر د اضافت نه د متکلم تا اقیم الصلاه للذکر دا به بغیر د اضافت نه د متکلم ته لوستل قال احمد امام ابو داود استاد وی احمد ابن صالح هغه وی قال عنبسا ویل به عنبسا یعنی عن یونس عنبسا بروی د یونس نه نقل کول په دغه حدیث کې لذکری هغه به لذکری ویلي اضافت به ید متکلم تکولا او لام به جر ویلي قال احمد ابن صالح وی ادرکنا الکرا معنا کوي کراست ویل کیږي النعاس کرا خوب ته ویل کیږي چې مخکې حدیث کرال حتی اذا ادرکنا الکرا چې منګ میندک چالره ونیول منګ لره الکرا خوب هغه معنی وایا وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا قال حدثنا معمر بن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه في هذا الخبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحول مكانكم الذي اصابتم فيه الغفله نبی علیہ السلام علیه وګرځي انتقال کی د اغدینا چې تاسو په کې غفلت رسیدلې د ازه پریلی قال ابو رفا امر بلال فاذن وقام وسنغرا اذانم شوه اقامتم شوه او مندم شوه قال ابو داود غرض د امام ابو داود حاصل دار چې مالک د دینه ما سوا چې څومره شاګردان د زهري دي هغه مخالفت د معمر نه کړي په ذکر د اذان کې هغه مخالفت د معمر نه کړي په ذکر د چا کې د اذان کې په ذکر د اذان کې دا غیر مخالفت چې دنو کړي د معمر نه مخالفت کړي په ذکر د اذان چې دی ذکر د اذان کړي په حدیث زهري کې امدارنګ مخالفت چې دین عبدالرزاق ابانی عطار اغیم د معمر نه کړي په ذکر د چا کې د اذان کې ګور وایا نه دې ذکر کړي چې اذان لرا وایا هله لو دعیو دا حدیث مسند ذکر کړي مگر او زعید ابن شهاب ظهرینا او ابانی عطار د معمر نه مسند ذکر کړي نور مسند نه ذکر کړي وایا قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عمار بن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح الانصاري قال حدثنا ابو قتاده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر له قام النبي صلى الله عليه وسلم بالدماء فقال انظر فقلت هذا راكب نو دا یا موږ په یو سفر کې دا ثابت بنانی روایت نقل کړي د عبد الله ابن رباح انصارینا ابو رباح انصاری امام مسلم پر روایت کرا دی هغه ویل هل ترى من احد دلته وی دی روایت کې انظر وی هغه وی چې ما ته ابو قتاده نبی رسول الله روایت ذکر کړي موږ یو سفر کې نبی رسول الله سره روان نبی رسول الله د لارې نه مایل شو زم مایل شو د لارې نه نبی رسول الله مایل شو قضای حاجت د پر زم مایل شو د خدمت د پر نو پیغمبر اسلام ویل انظر غورا امام مسلم روایت کرا دی هل ترى من احد سوبینی کني ویني فقلت موت له هذا ركب هذان ركبان دا یو سړی د سور دی هذان ركبان دا دو کسان دي سواری دي دا درې کسان وایا فقال دا تفسیر د عبد الله بن رواحه دی نو یعنی سره تفسیر کې نبی رسول الله ویلي احفظوا علينا صلاتنا حفاظت کو پمون باندې دمنګ د مانځه یعنی دا تفسیر عبد الله بن رواحه کې مراد نه صلات فجر دی وته حفاظت کا او کوشش وکړه چې مونږ رانه پاتې نشي قضا نشي ته چوکیداری پرداریو کا مانځه تم بیدار کا وایا فضرب على دانهم هو لشدد غبن باندې فما قدم الا حر الشمس مگر ګرموالي د مرد را پور تکړه على دانه معنا دادا आवाज او حس د دې په غوګونو باندې چې دی بیدار شي نو هغه اوهله شو نو نبی صلی الله علیه وسلم
ته وې نبی رسول الله څنګه ود شو نبی رسول الله د مانځنه څنګه غافل شو سره د پیغمبر علیه السلام فرمایي تنام عینیا ولا ینام قلبی زما زړه نه ود کی وخت تیر شو نبی رسول الله پونه شو دا ولې بعض علما او بعض تعویل کړي دي او دا خاص ته په امر د حدث کې بل سړی چې ود شي بیا ود شي نه پیږي نبی رسول الله چې دنو دا پیدلا نو د دې وجه نه نبی رسول الله ته وحی کېدل په خوب کې نو چې وحی کېدل کدا زړه غافل نو بیا وحی سمانا شوا او پاتې شو اثبات د رؤیت د شمس چې خطلې کنه د خطلې دا تعلق تر سترګو پورې لري نه تر زړه پورې دا به بصر العين د زړه پورې تعلق نه لري نو د کې مخالفت د بل حدیث نه ناراضي ځکه وحی تعلق د زړه سره دی او د دې تعلق د لیدلو سترګو سره دی وایا رکعت الفجر مراد ده سنت ثم صلوا رکعت الفجر فرائض ته مراد دي وایا ما فرضنا فی صلاتنا قد فرضنا من قصور کړي فی صلاتنا په تفوید باندې په مانځ کې وایا انه شان لا تفرید په نوم تفرید په نوم کې نشته انما تفرید موجود ده فی اليقظه چې سړی ویخي او مونږونه کې دا تفرید ده نوم کې تفرید نشته نه وایا ومن الغد للوقت مونږ کې کله یاد شو ومن الغد او سبا مونږ وکیل الوقت سبا مونږ وکي بچا کې په وخت کې د دې څه معنا ده ومن الغد للوقت معنا ده چې کله مونږ پوت شو قضا یې راوړه وقت کې تغییر مکوا وقت کې په مستقبل زمانہ کې لکه څنګه چې دا مونږ په وخت کې کولا نو بیا مستقبل زمانہ کې په خپل وخت کې وکا وخت معتاده کې وکا نن دې پرې خودل سبا مونږ د خپل وخت نه ماړ واغه په خپل وخت کې وکا دا سه مکو چې نن د راپات شو سبا مونږ به دې هغه دا وکي دا معنا ته نه مراد او بیا بعض علما معنا کوي ول يصلي الوقتيه من الغد للوقت دا وقتی مونږ وکي سبا کې په وخت کې مقصود دا دی نبی له صلوات والسلام دلته مراعات د وخت ذکر کوي د محافظت کوي ما بعد کې دا اخراج دا چې دنو د وخت نه ادا په آخري وخت د اذان د پاره عادت م جوړاوه دا عادت م جوړاوه مونږ نه قضا شو سبا مون په خپل وخت کې دا وکړه علامه خطابی رحمه الله دا معنا چې چا کړی دا فقها نه دا بس بلکې دلته امر نبی رسول الله کې دا مون د په وخت وک استحبابا د دې لپاره چې فضیلت د وخت هغه ته په قضا کې ملو شي دغه قضای مون دا په خپل وخت کې وکا علامه ابن حبان به وی دلته دا امر د فضیلت دی لمن احب ذلك چې دغه مون کې دا به د خپل وخت کې بیا وک دا مطلب نه دی چې هر چا نه مون فوت شي نو د دې اعاده به مرتين کوي یو ځلی به وس کوي او بل ځلی به په خپل وخت کې کوي دا معنا ته مراد نه ده معنا دا نه مون در نه قضا شو د ماسپخین مون دی در نه قضا شو ما دیګر تلار اوس قضای مروړه سبا ماسپخین په وخت کې قضای وروړه مراعات د وخت وکا مراعات د وخت هغه دا وکا دغه یو روایت د عمران ابن حسین رضی الله عنه راغله هغه پیغمبر علیه السلام نو منګه چې کله مونږ دوکا منګ پیغمبر اسلام ته یار الله نقضیها لوقتها من الغد دغه مونږ موکه د دې قضای سبب رانو په خپل ټیم کې نبی له سلام ان الله نهاکم عن الرياء الله د ریا نه منې کړی الله هم دغه مونږ قبلې نو بیا دویم ځلی راوړو تاسو ضرورت معلومیږي بیا باندې راوړو امام نووي رحمه الله د حدیث نه معلومیږي چې کلا فرض منفوت شي نو قضای واجب ده او کتانه د عذر د وجه نه فوت شي نو قضای بالفور دا مستحب ده که تاخير کې تاخير جائز ده تاخير دا جائز ده چې ته تاخير کې کني اوس بده دي قضای راو او پات شو دا فرائض سنن فوت شي امام نووي د دې قضای به مراوړي ځکه خو شافعي المسلک وذکر دلته حکم مرام راغله من نسی الصلاه فليصليها اذا ذكرها
حدیث مطلق دا راغلی او سنن هغه سنت چې د عارض د وجه نه مونځ کې صلات کسوف دی خسوف دی استسقا دی د دې قضیې بالاتفاق دا نشته هغه قضیې با دا نه راو امام ترمذی رحمه الله هغه دا وایي چې علماء دې مسله کې اختلاف کړی دی یو سړی دی د مانځنه وده شو یا هیر شو بیا بیدار شو یا مون ورته یاد شو بیدار شو یا مون ورته یاد شو دا هغه وخت د مانځه نه دی چې په دې کې وخت د منځو کې یا غروب د شمس دی یا طلوع د شمس دی اوس بس کوي حدیث کې خدا را دی فلیصلی اذا ذکرها دا بس کوي بیدار شو مرخاته وخت بیدار شو مرکودیدلو وخت دی بعض یصلی اذا استيقظ اگر که طلوع د شمس دی غروب د شمس وکا فلیصلی اذا ذکر هم دا معنا کوي لکه امام شافعی مولا امام احمد دا مسلک مذهب اسحاق ابن راوی دا مسلک امام مالک رحمه الله بعض علماء وی مو کوا ونکی تر سوچ مرخ خطلینی یا مرخ کتا شوینی دا مون مکوا دا د احناف دا مسلک او مذهب او د ابو بکر دا غین روایت دار غلې چې وسړی د مانده د مازیګر نه اودشي بیدار شي د طلوع شمس فلم يصلي حتى غربت الشمس د اهل کوفه د علماء د احناف د اغیدا مسلک امام ثوری د فقها د اهل کوفه د دې دا مسلک مذهب او دا روایت مراغله د ابو بکر ته نه چې مازیګر مانځه نه اودشوي بیدار شوي دغه وخت د کراهیتو نو دغه وخت پرې مون مکوا حتی غربت الشمس چې مر ډوب شي نو هغه نه بعد به مونږ بیا وکړو اوایا وبه قال حدثنا علي بن نصر قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا اسود بن شيبان قال حدثنا خالد بن زبير قال قدم علينا عبد الله بن رباح الانصاري رضي الله عنه من المدينه وكانت الانصار تفقه فحدثنا قال انصار نسبت بددي فقه تقول ودا فقه صحابي دي فحدثنا من حديث ذكر عبد الله بن رباح اوایا قال حدثني ابو قتاده الانصاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الامراء بهذه القصه قال فلم تجد الا شمس طالعه فهم بهذه القصه جيش الامراء مراد غزوه موته بهذه القصه حديث ذکر کړي خالد بن سمير د عبد الله نبي هذه القصه المذكوره في الحديث المتقدم عن ثابت البناني چې کوم روایت راغلی وایا قال فلم تجد الا شمس طالعه فهم ويهين لصلاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقمنا من پوي وهيلينا من ويريدون كي لصلاتنا لاجل فوت صلاتنا من رانا فوت وایا فقال النبي صلى الله عليه وسلم رويدا النبي صلى الله عليه وسلم ورتلي ارفقوا رفقان روال وكي انتظار وكي رويدا مهلت وكي وایا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بكم يركع ركعتين الفجر فليركعهما من فقام من كان يركعهما ولم يكن يركعهما من كان من يركع يصلي ركعتي الفجر سنة فجر فليركعهما وایا ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينادى بالصلاه ومن لم يركعهما فركعهما او هاغه سوچ ومن كان لم يركعهما عادت ادا نوی په سفر کې ومن لم يركعهما چې نوی عادت دی ادا په سفر کې فركعهما نو غیم دا منذ کړه هر واحد د فرقین منذ کو چې دی چا کوله جان کوله دی دواړو ځکه د نبی رسول الله سلام د قول نه فهم کړه چې دا منځ کول خدي دا مستحب دي دا وکي تا سنت وایا ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينادى بالصلاه فنودي بها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بنا فلما انصرف عن الصلاه فقال پیغمبر علیہ السلام فرمایل اوایا الا ان نحمد الله على اننا لم نكن في شيء من امور الدنيا يشغلنا عن صلاتنا من مشغول کړو من غافل کړو د مانځنا ولكن ارواح من كان بيد الله په قدرت اختیار کړي او ارسلها الله تبارک وتعالى من بود شیو نو الله تبارک وتعالى به پری خود دیر الله تعالی د ارواح پری خودل وایا ان شاء متا شاء چې کړه د الله تبارک وتعالى خو خوشي وایا صلاه الغد اراده استاسو صلاه الغد سبا من غدنا ثبات صالحا حال کون دې کې په خپل وخت کې کی فليغزي فليصلي معها نو قضې دروړي معها سره د صلات فجرنا مثلها
فمثل د صلات فوتی چې دی فوتی منځ کړی دی سره د وختینا مرتن ثانیتن دوباره به بیا راوړي د دې نه معلومیږي چې یاد شو دلته وکا سبا په وخت کې بیا د دې قضایي راوړه لیکن مونږ جواب کو دا روایت دلته ذکر شوی دا وهم دی ځکه په سند کې خالد بن سمیر دی دی په دې روایت کې وهم کړی دی ندی وجن امام بخاری رحمه الله باب معنقد کړي باب من نسي الصلاه فليصلي اذا ذكر ولا يعيد الا تلك الصلاه ام دغه من برابر دی د دینه بعد بل ماده قضیه نشته په دغه روایت کې چې امام بخاری ذکر کړي دلته تصریح راغلي په عدم اعاده باندې نو دی وجن شراح وای امام بخاری قید کړي ولا يعيد الا تلك الصلاه د دینه مقصد او غرض رد په امام ابو داود او نسائی باندې امدارنګ امام ابو داود باندې او په نسائی کې دا ذکر دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تاسو شو الا نقضيها لوقتها من الغد ایا اوس کوم دا مون قضیه وړ سبب په دی وخت کې وکو کوونکو قال لا نبی علیہ السلام ویل نا سبب د دې قضیه نه وړي سبب دا مون کویا تبا د دې مان قضیه دا نشته وایا ابي قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا خالد بن حسين عن ابي قتاده عن ابي قتاده رضي الله عنه في هذا الخبر قال ان ذا قبل فأذن يا بلال بالصلاة فقام الصحابة فتطهروا أو دسوا حتى ارتفعت الشمس خرج وقت قراية قام النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر السلام أدرد نوايا فصلى بالناس وبه قال حدثنا الناس قال حدثنا عبد الله بن حسين عن عبد الله بن أبي قتادة عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس غرض امام ابو داود دا حدیث به اعاد کړي بیان دي چې دا امر په اذان باندې به صلات الذي فاغمان باندې په حدیث متقدم کې نشته ده ال ذکر د قیام د صحابه او راغله د تطهر د پاره چې صحابه کرام پورته شو د اوداس د پاره وایا فصلى بهم اعاده حدیث کې دې اشاره ده چې اختلاف واقع شي په دې حدیث کې حدیث متقدم کې ذکر د وضو راغله چې دا اودس واقع شوی قبل ارتفاع شمس دی حدیث کې دار علی چې اودس واقع شوی بعد ارتفاع شمس چې مرخره خطر واغې نورست اودس وایا ابي قال حدثنا قال حدثنا سليمان بن داود وقال قال حدثنا سليمان يعني بن المغيرة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن ابي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط خوب کې چې نو تقصیر نشته ده نه د حالت د نوم تفریط یعنی من متحقق کیږي د نائم نه تقصیر ټول علما په دې باندې متفق دي چې نائم مکلف نه دی د دې اختیار نشته دی لیکن کله کله خوب کې تفریط وی لکه نو خوب کول قبل العشاء سړی ته نه وی چې ما به بیدار کا خوب کې دا خوب چې نو د کوم در نه فوتيږي په سبب د مباشرت د نوم باندې نو دی وجه نبی رسول الله د ماسوتن ماند نه مخ کې خوب کول دا مکرو کړی دي ان تو اخر الصلاه یا صلاتن یا صلات النصب بنا بر مفعول دی رفع بنا بر فاعلیت دا وایا حتا يدخل وقت اخرى تر دې چې داخل شي وقت صلات اخرى وقت ماند بل غرض ذکر د حدیث سلیمان بن مغیرہ نا بیان د دې خبره کې زیادت کې په دې حدیث کې زیادت ده په دې کې دار چې تفرید په یقظت کې دار ان تو اخر الصلاه حتا لیکن دا په حدیث د حماد کې نو په حدیث د خالد بن سمیر کې دا زیادت اندانو تر دې چې داخل شي وقت صلات اخرى تفرید چې په یقظت کې په حالت د یقظت کې ته یو کار کې کسب کې رګیاوي لوب کې مستی کې ټوکې مسخري کې مشغول شي او منذر نه فوت شي تکاسلن سستیا د وجنا نو تابانه چې د نو غلبا د خوب راغلی نه ده انما تفريط على من لم يصلي صلاه حتى يجي وقت صلاه اخرى تفريط داده چې یو وخت مانده در باندې تیر شي ونه کې بل وخت مانده در باندې راشي حتى يدخل دا دلیل ذکر کوي چې وخت د هر مانده هغه وخت دی چې ترسو پرې بل وخت مانده نه راغله امدغه وخت د ماسپخین ټیم دی ترسو چې مازیګر نه راغله امدغه وخت دی نو معنا دادا دغه د دې وخت دی دا بداسه اوږديږي او نو دی وجنه سر د ما خامانده کې اختلاف دی ما هو المختار د ما خامانده کې امتداد شته دی بعض علما ویل ک شوافی د ما خامانده کې امتداد دانشته دی وایا ابي قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاه فليصلي اذا ذكر لا كفاره
لا کفارت الا ذلک مگر هم دغه مونږ چې دینه هیر شوی د هم دغه دی وکي دینه معلومیږي لا کفارت اعاده په دوی مورد کې په دغه وخت کې نشته او دا تایید د دې خبرې کوي چې اعاده په یو مثانی کې چې رقم راغله دا تصرفات درواتو نه دي راویانو په دې کې تصرف کړی دی نو معنا دا د چې دینو دې کې دا نشته به هم دغه مونږ لا کتابه صرف دغه یو وخت مونږ قضایي ده دوباره په وخت کې به قضایي در باندې نشته دی نو عمران ابن حسین ابن عبید ابن حلف خزاعی دی دا ابو نجید صحابی مشهور دی د اسلام راوړی ابو هريره د خیبر په کال باندې نو دا چې دینو عبد الله ابن عامر په بصری باندې دا قاضي مقرر کړو به استعفا ورکړه به پام دغه ځکه په بصره کې دا وفات شوه دی په 250 هجری کې عمران ابن حسین نه یوصل اتیا روایت چې کوم دی رضی الله تعالی عنہ نه دا راغلی او دا نقل شوی دی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان فی مسیر د کې اختلاف د سوی دا غزوه موتوا سوی غزوه تبوک سوی پلار د مکه مکرمه کې دا راغلی کله یو سو وینا چې نبی له سلام د حدیبی نه واپس کېدل وایا فنام الذين اغم نبی فنام ودشو نبی له سلام هغه کس چې پیغمبر اسلام سره کسانو صحابه کرام دی ودشو وایا فارتبعوا معنا فذهبوا قليلا حتى استقلت ارتفعت الشمس وایا ركعتين سنة الفجر قبل الفجر قبل الفرض ثم قام مؤذن ثم صلى الفجر فرض وکړ رکعتين الفجر په جماعت باندې وایا قال حدثنا عباد بن بري قال حدثنا احمد بن صالح قال عباد بن عبد الله بن يزيد حدثنا عن شعيب عن حيوة بن شريح عن عائشة بن عباس رضي الله عنهما وعن يعني قدمانية أن قليب بن صبح حدثنا دا قليب ابن صبح ابن حجر وی دا اصبحی دی مصری دی صدوق راوی دی وایا حدثنا عن ابن عمرو بن أمية دا زبرقان ابن عبد الله زمری دی ثقه دی زبرقان ابن عمرو ابن أمية ابن عبد الله ابن عمرو ابن أمية دا ثقه دی وایا حدثه زبرقان حدیث ذکر کړي کلیب ته د عمر ابن امیہ زمری رضی الله عنه عمر ابن امیہ خویلد ابن عبد الله ابو امیہ کنیه دا زمری د مشهور صحابي دی ابن حجر وی اول بیر معونتا چې تلې دینو دا تلې دی او دا په خلافت د معاویه رضی الله عنه کې دا وفات شوه دی او د اسلام راوړی چې کله مشرکان د احد نه واپس شو دا ډیر شجاعت کې چې کوم ډیر مشهور او ني وجنا شل روایت مرویات د دین راغلي دي وایا قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفار فنام عن سوء حتى طلعت الشمس فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تنحى عن هذا المكان قال وما امر بلال فاتنا ويو ګرځي دي زینا د کدا د شیطان د دا ویا وخت د کراهیت ودی وایا وصلوا ركعتين الفجر ثم امر بلال فقام الصلاه فصلى بهم صلاه الصبح صلى بهم باصحاب صلاه الصبح ركعت الفرض وك نبی علیہ السلام وایا ابي قال حدثنا ابراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج يعني بن محمد قال حدثنا حارث قال حدثنا عبيد بن عبد الوزير قال حدثنا مبشر يعني الحلبي قال حدثنا حارث يعني بن عثمان قال حدثنا يزيد بن صالح نازل من ابن الحبشي رضي الله عنه وكان يخطب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر قال فتوزع يعني النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا ينتمي التراب ثم امر بلال دلتا دا ابو الوزير نو دی وجنه دا صرف امام ابو داود خصوصیت د دې نه روایت نقل کړي دي نه ما سوا بل چا روایت دا نقل کړي نه دي دا مبشر ابن اسماعیل ابو اسماعیل کنیه دا د کلبی ورته لیکيږي یا حلبی دا هغه د اوسیدون کې دي مایا ثم امر بلال فاتنا ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فركع ركعتين غير نو دی وجنه دی روایت کړي چې نو دا وای نبی له سلام خدمت به کوله فی هذا الخبر حدث فی هذه القصه المتقدمه چې نوم د په خوب د پیغمبر علی السلام چې سبا ماندنه ود شو قال دا د مخبر وی فتوضا يعني نبی سموذو ان لم يلس منه تراب خاورت نخد نشو خفيف او دس نبی علیہ السلام وکا خفيف او دس وکا نو دی وجنا دا د مخبر چې کوم دی دا صحابي دی شام ته تللی دی دا د نجاشی وراره دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدمت به کولا دا په وفد کې پیغمبر علیہ السلام مبارک ته چې نو دا راغلی وو دا سی او دس وکړو چې خاور په باندې ککړه نشوا خاور مختلطه نشوا نو دا سی او دس کوم مراتب تخفیف د او دس دی خفیف او دس چې دینه دا وکړو چې ککړه نشوي دا خاور چې دینو په اوبو باندې د او داسنه
ثم امر بلال فاذن ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فركع ركعتين غير سنت د فجر مراد غیر عجل په تمانی و اطمینان باندې وکړه وایا. ثم قال لبلال النبي الصلاه ثم صلى الفجر وهو غير عاجل وقال حدثنا يزيد بن يزيد بن صليح قال اگر وی نقل کړي د چانه یزید ابن صلیحنا ابن حجر او یزید ابن صالح یا صلیح تصویر سره دوال راغله دي وایا. قال حدثني ابن عمر رضي الله عنه رجل من الحبشه وقال عبيد يزيد بن صليح دا یزید عبید و یزید ابن صبحه اختلاف د نسخ راغله په دې غلبس کې اختلافا کثیرا حاصل دار مصنف دا وی زما شیخ ابراهیم ابن حسن هغه د خپل شیخ نه روایت ذکر کړي حجاج نه د حریث نه یزید ابن صلیح ابن ابي الوزير په سند سره د حریث نه روایت نقل کړي هغه ابن صالح یا ابن صلحه یا ابن صبحه بنا په دې باندې روایت چې کوم دی په دې لفظ کې دا مختلف راغلي دي وایا. وفي قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا الوليد عن حريث يعني بن عثمان عن يزيد بن صليح عن مقدار بن احيى النجاشي رضي الله عنه في هذا الخبر قال حدث بهذا الخبر المتقدم وزاد فيه دا ذاتواله کړه دي چې قال دا د مخبر فاذن المؤذن وهو غير عجلنا نزاتواله کړه په اذان کې لفظ غیر عجل نو معنا آرام باندې اذان وکړه وایا. وفي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن جابر بن الشداد سمعت عبد الرحمن بن ابي علقمة سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فقال زمن الحديبية سیدار زمانه د حدیبیه نو دا زمانه د خیبر وا ځکه مخکې واقعیا کړهاله چې نبی له سلام د رجوع د خیبر نکله کولا امام ابراهیمی تبوک نه واپس کېدلا یاد بنا د په تعدد د واقعو باندې یا راوي سوا شوه دی دا واپس کېدل د خیبر دی زمانه خیبر زمانه د خیبر د حدیبیه نبی له سلام له من یکلؤنا سوق به زمون حفاظت کی چې موږ نه مون پوه نشي د دین دا مسله معلومه شو چې نبی له سلام د مانځه ګور سمره اهتمام کړي دي سړی چوکیدار کینو چې مان سم پورته کی وایا. فقال بلال انا قنام حتى طلعت الشمس فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال افعلوا كما كنتم تفعلون افعلوا بالصلاه كما كنتم تفعلون بها قبل طلوع الشمس دقس منذ كيا وایا. قال فقال فكذلك فقال لمن نام او نسيا بعد الامه ورس امه راضي يفعل مثل الذي فعلنا چورست امت راضي نو غیب هم دغه سکی لکه مونږ چې د امون په کوم طریقې باندې کړو امت بم دغه سکیا. اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم